السلام علیکم. پرون تاسو کتو په انډین میډیا باندې او انټرنیشنل میډیا باندې ډیر اهم خبرو چې هندوستان په سپومې باندې خپل سفر مکمل کو. هندوستان د دنیا کې دا څلورم ملک دی، دینه مخکې چین، امریکا او روس سپومې ته رسیدلی دي، خو د هندوستان د میشن یو بل نوعیت بالکل ناشنا و او هغه دا و چې دا د قطب جنوبي نه لاړو او دا د دنیا اولنی ملک شو. خو تاسو ته یو بله خبره کوم او هغه دا ده چې د دې میشن مشره ساینټسټ چې وه هغه ریتو شریواستوا یو ښځه وه او دا د هغوی ډېر لوی کامیابي ده چې ښځې ساینټسټې هم ډېر زیات په انډیا کې دي. زموږ نظام تعلیم کې هم خوبیان هم دي، ډېرې خامیان هم دي، خو ریسرچ او ساینس طرف ته زموږ بالکل توجه نشته او په دغې وجه باندې موږ په دې میدان کې ډېر وروسته یو. تاسو کو آی ټي وګورئ، هندوستانیان پکې مخکې دي، تاسو کو ریسرچ وګورئ، تاسو کو دا چاند میشن وګورئ، هغوی ډېر مخکې دي. او بله خبره دا ده چې دا ډېر په کم خرچ باندې وشو. زموږ لیډران چې کم پراجیکټ کوي هغوی دا مقصد دی چې دی کې به څومره غټ کمیشن میلاو شي، څومره غټ به پکې کرپشن وشي، څومره غټ به پکې کیک بیکس والي او هغوی سپومې ته په 8,000 ارب روپۍ ورسېدل او مونږ دلته کې یو وړوکی پراجیکټ په 100 او 200 ارب روپۍ جوړو. دغه مین مسله ده چې زموږ پرایورټي نشته. مونږ د عوامو سوچ یا د خپل ملک نوم په ټوله دنیا کې چوتولو دپاره هغسې اقدامات نه کوو کم چې پکار دي او ادارې ټولې خپل کار نه کوي، ډېر په بد حل دي، تنزلی ته روان دي، معاشره اخلاقي طور ډېره خرابه ده. الله دې زموږ باندې رحم وکړي او په هر څه کې موږ د هندوستان سره مقابله کوو، په واګا بارډر د خپو چوتولو یا په وسله اخیستو کې، خو که موږ ورسره په ساینس او ټیکنالوجي کې مقابله وکړو نو دې سره به د عوام مشکلات هم ختم شي او پاکستان به هم په ترقۍ شي. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کومه خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.